صلی علی رسوله الکریم. عزتمند مسلمانانو، نن سبا چې کله هم ته سوشل میډیا ته ورشې نو کم هره ورځ نه په دویمه ورځ باندې یو ماشوم یا جنۍ یا لږ ظالمانو چېرته قتل کړي. زینب یې ماشومه شهیده کړه، مریم د 400 ماشومه شهیده کړه. پرون ما یو دغه کته بل یو ماشوم یې تختولی، بیا یې هغه هم دغه کړی دی، وژلی دی. نو عزتمند مسلمانان، دا خو ماشومان خو دا ګلونه دي. هغه الله جل شانه فرمایي فرشتو ته، فرشتې رالې او الله جل شانه دې تپوس وکړي زما فرشتو چېرته تللي وای. فرشتې ورسره الله جل شانه ته سره د علمه تپوس کوي، فرشتو چېرته تللي وای. فرشتې ورته عرض کوي، یا الله د پلانکي بنده د بچي روح هم راوړو. الله جل شانه دې تپوس کوي، یا زما فرشتو هغه څه وی؟ زما د بنده د زړه میوه چې تاسو راشو کوله، زما د بنده د زړه ټوټه چې تاسو راشو کوله، زما د بنده دغه وخت کې څه وی؟ یا الله پاکه هغه ستا حمد و ثنا کوله، ستا شکر ادا کو چې دا د الله جل شانه امانت دی، الله واغس. عزتمند مسلمانانو، نن زمونږ ماشومانان دا ذبح کېږي. پلاران یې لالي دونه ظالمان شوي دي، د 2 پیسو د خاطر خپل بچي شهیدان کول دا ډېر ظلم دی. د خپلو بچو سره خپلو بچو له صحیح تربیت کول، د دغې نابالغه بچو د وجې نه به الله جل شانه موږ او تاسو جنت ته بوځي، هغه چې عالمان شي، قاریان شي. او مالک بن دینار رحمت الله علیه ته چې الله جل شانه دونه غټه مرتبه ورکړې وه او دونه غټ بزرګ ته الله جل شانه ساس کو، د هغې وجه دا وه چې دی شرابي و او د شرابو په دغه نشه کې به مست و. لیکن یو ورځ یې د دې یو جنۍ سره واده وکړو، هغه یې ډېره خوښه وه، مینه محبت یې ورسره. هغې نه ورته الله جل شانه یو لور ورکړه، هغه لور سره ډېر محبت و، هغه ښځه یې وفات شوه. هغه لور ده چې به کله خپله دا واقعه لیکلې، ده چې به کله ما چې به د شرابو ګیلاس خولې ته وړو، دی لور به ما نه په لاسو باندې داسې وهو. زه به ورته غوسه شوم، خو بیا به مې ځان ته رانږدې کړله. کله چې زما هغه لور هم وفات شوه، نو ما خوب وکته او په خوب کې ما ته جهنم او جنت او ما پسې یو بلا را روانې. زه داسې کندې ته لاړ شم، هغې کندې نه اور را چوتېږي. بیا یو داسې ماشومانو محل هغې ته لاړ شم، هغې نه ماشومان ډېر راوځي. وي اواز پکې ولګي، خلکه راوځئ، ماشومان راوځئ، که د چا بابا جان پکې نو هغه د بچ کې دی بلا نه. یو ماشومه راووتله او هغه بلا یې په لاسو داسې کړه او ما نه بلا لرې کړه او ما ته راغاړې وته چې بابا جان زه ستا هغه بچی یم چې زه په وفات شوی یم. هغې نه پس هغه ورته وویل چې بچیه دا کومه بلا چې وه دا څوک و، دا څه شی وه؟ وي دا ستا عمل و، دا ستا بد عمل دی. عزتمندو مسلمانانو، بد عمل او ښه عمل په قبر کې محفوظ ساتلی شي. حدیث مبارک مفهوم دی، څوک چې بد عمل کوي یا ښه عمل کوي په قبر کې به دا محفوظ ساتلی شي. دته په قیامت کې بیا د ښه سړي په شکل کې به ښه نیکیانې به راځي او د بد کوم چې بد عملونه یې کړي به د بد سړي په شکل کې راځي. دغه لږه زندګي د خپل بچو له صحیح تربیت وکړئ، خپل بچي دیندار عالمان جوړ کړئ، نه چې ډاکټران، نه چې انجینران. د دنیا علم چې دی دا یو فن دی، موږ ته علم وایو، لیکن دا یو فن دی. دغه هم کول پکار دي، خو دې سره سره خپل بچي نه عالم حافظ جوړول چې زما په آخرت ښه شي، چې زما په هغه قبر ښه شي، چې زما په آخرت کې ماته یو تاج را په سر کړی شي او د هغې تاج رڼا به د نور د رڼا نه تیزه وي. عزتمندو مسلمانانو، خپل بچو له صحیح تربیت وکړئ، خپل بچي عالمان کړئ چې الله جل شانه موږ او تاسو نه بیا آخرت کې موږ او تاسو بیاړه الله جل شانه پار کړي. الله جل شانه دې د عمل کولو توفیق راکړي.